کوم ریسرچز دي هغه دا سجست کوي او دا خبره زه تقریبا یو 20 کلنه زړه سټډي زما په لاس لګېدلې وه انجینرینګ د هغې په بنیاد باندې کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه د بجلۍ جوړولو تقریبا 36,000 میګاواټه وسایل دي. په هغې کې غټ غټ ډیمونه هم شته، یعنی بونجي ډیم شو او تربیلا ډیم په دې شته ډیم کې هم د 1400 میګاواټو د ترقۍ گنجایش موجود دی. خو په تیرو 80 کلونو کې مونږ ګورو چې وفاقي حکومت هم دې طرف ته توجه ډیره زیاته کمه ورکړې ده. د ایوب په دور کې چې مونږ د معاهده سنتاس لاندې په ایمرجنسي بنیاد باندې ورسک منګلا او تربیلا ډیمونه جوړ کړه، د هغې نه بعد مونږ ډیمونه له ګوتې ورنه وړې. حالانکه دا په دوه وجوهاتو زموږ ډیر اهم ضرورت دی. یو خو که دغه ډیمونه موږ جوړ کړو نو زموږ ملک بنیادي طور زرعي ملک دی، موږ ته د زراعت دپاره په غټه پیمانه باندې اوبه میلاویږي او 80% آبادي د هغوی ژوند خود به خود ښه کیږي. د هغې سره انرژي د یو دنیا د یو قوم د ترقۍ یو پیمانه ګرځولې شوې ده، د دې نه موږ ته باونډ ان باونډ انرژي هم میلاویږي. څه نظر لرئ داسې کوم ویسټډ انټرسټس وو یا نااهلي وه یا سستي وه چې دې وسایلو طرف ته چا پام ونه کړو؟ خالد زما په خیال خو یعنی تاسو ذکر وکړه چې څومره هایډل انرژي ده یا د نورو وسیلو نه پیدا کېدونکې بجلي ده، کول دی یا پټرولیم دی، نو تاسو دا وویل چې لکه هغه کم شیونو چې د هغې وجې مونږ بجلی له ترقي ورنه کړه، چونکې انرژي د هر یو شي یو سپیرټ ګڼلی کېږي، یعنې ستا په بدن کې چې سپیرټ نی نو ته نشي ګرځېدلی. همدغه شان د معیشت د اقتصاد دپاره انرژي یو انتهایي ضروري شی دی. زما په خیال د حکمرانانو غفلت زه هم په دې کې ډېر زیات کنټریبیوټ کېږي. یعنې زه به تا ته ووایم چې حکمرانانو دا امر پریډکټ نه کړله چې په راتلونکي دور کې به پاکستان د څه قسمه انرژي بحران سره فیس کیږي. ما ته لاهور ډیکلریشن یاد شي 98 کې اټل بهاري واجپئی راغلو پاکستان ته، نو په هغې کې باقاعده د اټل بهاري واجپئی د خولې نه ما دا اورېدل چې تاسو موږ له بجلي راکړئ او موږ به دله په جواب کې پلانکې شیونه درکړو. یعنې دا دې نه دا ثابته شوله چې په هغه وخت کې د پاکستان سره د توانایۍ هغه مقدار د امره ډېر و چې هغه مونږ ایکسپورټ کولی شو، په بل ملک هم خرڅولی شو. اوس په نړیوال کچ باندې بحران راغی، په هر یو سیکټر کې بحران راغی، بالخصوص مالیاتي سیکټر چې کوم دی، فاینانشل د هغوی بینکونه. زموږ خو د ښکاره خبره ده چې مغربي بینکونو باندې زموږ ډیپینډنسي لږه سیوا ده. زموږ لیډران چې کوم دي په اندروني یعنی په دننه چپقلشونو کې ونختل او هغې انټرنیشنل کرایسس هغه د نړیوال بحران مقابلې ته ځان تیار نه کړو. نو همدغه وجه ده چې کله 6,000 میګاواټه زموږ ضرورت دی، کله 4,000 میګاواټه زموږ ضرورت دی. هغه نړیوال بحران خو دوی چې کوم دی سپیکولیټ کړی هم نشو او بالکل د دوی نظر دومره کوتاه دی چې هغې طرف ته دوی پاملرنه نشو کولی. زما سوال دا دی چې تاسو څنګه خبر وکړه چې پاکستان سره دومره زیاته بجلي وه چې په هند باندې خرڅوله. په دغه وخت کې د ګوهر ایوب وزیر خارجه د میاں نواز شریف په دویم کابینټ کې هغه یو سټیټمنټ ما په اخباراتو کې کتلی و چې یاره انډیا زموږ نه دومره په ارزان نرخ باندې بجلي غواړي چې هغوی له په دغه نرخ ورکوو نو په د خپل قوم باندې مفت ولې نه خرڅوو، قوم ته مفت ولې نه ورکوو. اوس زما سوال دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې یا د هغه وخت په صوبه سرحد کې خو هغه ټایم کې هم چا بجلي نه دی لیدلی. ما خپل چې کوم ژوند کړی دی، خپل زما چې کوم نوجواني تېره شوې، جواني تېره شوې، هغه ټول همدغه شان په تیارو کې تېره شوې. ما د غرمې خوب نه دی کړی، سهار به چې راپاڅېدو دا وایي چې کوم دی ویلډران او مختلف لوهاران او دا کسان ډېره زیاته بجلي خرچ کوي، د هغې د وجې نه بجلي نشته چې د خرچ دپاره نشته، نو بجلي د دې یوټیلیټي صحیح خبره ده. حالي صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا بالخصوص ذکر وکړه چې دلته د مخکې نه دا کرایسس ولې دی، دا بحران ولې دی. نو په خیبر پښتونخوا کې ته ماته وښیه چې ستا داسې یو پرومیننټ لیډر راغلی دی چې په هغه باندې مکمل اعتماد عوامو کړی دی. دغه لیډر خو زموږ نه راغلی دی، مونږ الکټ کړي دي او هغوی په دې سیکټر کې یعنې موږ به تربیله یادولې، یو ډول به م بجاوه چې بهی زموږ تربیله ده سارے دنیا میں سب سے بڑا ډایم، پوه شوې. خو لکه د هغې آوټپوټ یعنې د هغې رایلیټي د بجلۍ هغه موږ له یعنې په تاسو ته پته ده چې هغې به انتهایي کم مقدار موږ له راکولی کېده. خلک چې کوم رایلټي چې کوم ایشو ده په هغې باندې خو پروګرامونه کېدلی شي او هغې باندې به هم ډېرو کسانو سره موږ خبرې کوو.
خبره دا ده چې زه دا وایم چې تاسو وینئ چې په نیشنل ګریډ کې په هغه ټایم کې دومره بجلی موجود وه چې هند باندې خرڅوله خو د پښتونخوا ولس له د استعمال دپاره نه ورکوله هغوی به د دغې بجلی باقاعده پیمنټ کو دا بیله خبره ده چې د هغې رویالټي به ورته نه میلاوېده د هغې منافع به ورته نه میلاوېده حکومت ته صوبایي حکومت ته خو د پښتونخوا د ولس څه قصور و اوس زما سوال دا دی چې وفاق خو بجلی نه ورکوله خیبر پښتونخوا حکومت ته د دې خیبر پښتونخوا حکومت د هوش او حواس د عقل دا په هغه ټایم کې کم ځای ته تللی چې هغوی د دې د ترقۍ دپاره په خپله ولې تګ ودونه کوله دا سوالات د رحیمداد خان صاحب نه هم کوو هغه دې وخت کې زموږ سره په لاین دی السلام علیکم رحیمداد خان صاحب السلام علیکم خانجي تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو زما سوال دا دی چې تاسو په پښتونخوا کې د ترقیات برقیات او د منصوبه بندۍ انچارج وزیر یې تاسو ماته دا ووایئ چې په تیرو وختونو کې خو د پښتونخوا یا د هغه وخت د صوبه سرحد حکومت د بجلی وسایلو ته ترقۍ طرف ته پاملرنه نه ده کړې دې وخت کې ستاسو څه سټریټیجي ده څه منصوبې دي چې هغه مخ په وړاندې روان دي چې په دغه صوبه کې خپله بجلی پیدا شي د هغې ډسټریبیوشن طرف ته ستاسو څه سوچ دی ستاسو ډېره مهرباني چې زموږ ستاسو په ذریعه باندې زموږ خبره د پښتونخوا عوامو ته ورسي جی جی واقع چې څنګه وو هغه باندې زه تبصره نه کوم جی جی چې څنګه د حکومت راغی جی نو ډېر څومره دا شي چې د تشکرده په وجه باندې او خاص کر هغه ځایونه چې کوم ځای کې بجلی پیدا کېږي هغې ته څوک پې نه شو او په هغې کار نه شو کولی جی جی خو کار دوه ورځې چې کله موقع میلاو شوه جی جی موږ په هغې باندې جی جی ګرانو کتونکو شارټ میډیم او لانګ شو ګرانو کتونکو رحیمداد خان صاحب مونږ دوباره په لاین باندې اخلو رحیمداد خان صاحب څه داسې خبره کوله چې تیرو حکومتونو چې څه کړي په هغې باندې هغوی وی چې زه کمنټ نه کوم خو اوس هغوی څه منصوبه خپله بیانوله چې دا زمونږ منصوبې دي ګرانو کتونکو بیا راځو رحیمداد خان صاحب سره به هم خبره کوو دا خبره مخ په وړاندې بوځو خو یو وړه شان دم اخلو زموږ سره اوسئ For those who dare, Hilux Turbo, the brave one. کتونکو پروګرام ته یو وارې بیا ستړي مشئ سوال دا دی چې خیبر پښتونخوا کې الله تعالی د بجلی نه د اوبو د وسایلو یو لویه ذخیره ایښې ده وفاق چې کومې ذخیرې ډیولپ کړي دي هغې د ځان سره ایښي دي د هغې نه خیبر پښتونخوا ته بجلی نه ورکوي یا د نشت برابر ورکوي دا زما تقریبا د 15 کالو تجربه ده او یقینا چې ګرانو کتونکو ستاسو به هم دا تجربه وي اوس صوبایي حکومت ته څه رنځ هغوی څه مجبورۍ وې څه مسایلو چې هغوی په خپل دې سیکټر ته ډیولپمنټ نه ورکو هر چا ته پته ده چې دا د ترقۍ انجن دی څنګه چې په انسان کې روح وي د روح نه بغیر هغه نشي ژوندی پاتې کېدی دغه شان بجلی د ترقۍ انجن دی رحیمداد خان صاحب بیا زموږ سره په لاین دی ګرانو کتونکو السلام علیکم خان جی السلام علیکم جی تاسو خبره کوله چې تاسو تیر حکومتونو باندې خو تاسو د تبصرې کولو نه ډډه وکړه تاسو خپلې څه منصوبې لرئ هغه تاسو بیانولې منصوبې یو او 21 چې کوم دي مجموعي طور پر دي جی 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 ګرانو کتونکو رونالیا چې کوم دی پوستان کې دی مچای 2.6 جی جی ګرانو کتونکو رحیمداد خان صاحب زموږ سره په لاین و
خو د هغوی په لاین کې ډسټورشن دی. بیا چې کله هم هغوی موږ ته په لاین شي د هغوی سره به دا خبره مخ په وړاندې بوځو. رحیمداد خان صاحب یوه خبره دا وکړه چې 21 منصوبې هغه صوبایي حکومت روانې کړي دي او مخ په وړاندې روانې دي. څنګه چې ما د پروګرام اولنی هغه کوم افتتاحي پروګرام مونږ کوو پای کې ما دا ویلو چې دا پروګرام به د یو تحریک په تور وړاندې ځي. یعنې موږ داسې نشو کولی چې یو خبره یو مسله باندې موږ خبرې اترې وکړې ګنټه هم پوره کړه او بیا لاړو خپل کارونو کې بوخت شو. بلکې زما مقصد به دا وي چې دې مسلو طرف ته د قام او د حکومت مونږ بیا پام راوګرځو بیا او هغوی له پوش اپس ورکو چې تر څو پورې هغوی دا مسلې یو خاص داسې لیول ته نه رسولی چې زمونږ یو توقع پیدا شي چې اوس دا حل پذیر دي هغې پورې به دا مونږ مخ په وړاندې خالد صاحب دا خو مونږ په تیر پروګرام کې هم دا ذکر کړو چې په دې لړ کې مونږ صرف او صرف خپل میسج چې کوم دی هغه خلکو ته رسولی شو چې به اصل خبره دا ده جی د مسلې اصل بنیاد دا دی دې ته راشئ باقي کار خو به عوام کې ځکه چې دوی به راتلونکي انتخابات ته دوی به هغه خلک پاس کړي چې دوی دا توقع لري چې هغوی ترقي وکړي. نو زه وایم چې زموږ خو صرف دغه معمولي کنټریبیوشن دی چې صرف په خلکو کې اویرنس راولو. بیا فردر مخکې دا د عوامو کار دی چې هغوی راپاسي سبا له په الیکشن کې خپلو نامینیټ چې کوم دي امیدواران چې کوم دي هغوی ته دا شرطونه کېدي چې په دې پلانکي ځای کې دا هایډل منصوبه ده دا فیزیبل ده. مقصد هم زما هم دغه دی او یو یعنې چې په یوه مسله باندې مونږ خپل کتونکي پوه کړو او هغوی بیا په معاشره کې کمپین وچلي چې به زموږ اصل مسلې خو دا دي د سټرایکونو هړتالونو هېڅ نه جوړېږي. جی بالکل چې د سټرایک دی هم کوي هړتال دی هم کوي خو بجای د دې چې هغوی ټیرونه د لوډ شیډینګ دپاره کې یا د لوډ شیډینګ دپاره چې های بجلی کوي د هغې په ځای چې دوی دا کتبې د کوم د پلی کارډز دوی د ځان سره اوچت کړي او په هغې لیکلي فلا مرداباد او ډینګرا مرداباد دغه فلا او ډینګرا نه مطالبه کول غواړي چې شابه منډه ډیم جوړ کړي شابه خان خوړ ډیم جوړ کړي شابه علای خوړ ډیم جوړ کړي کورمتنګي ډیم جوړ کړي ګوملزام ډیم جوړ کړي. یو خبره دې ځکه بل زما ذهن ته راځي زمونږ د دې حکومتونو دا یو عجیبه غونته کې رویه ده. قمر عباس مرحوم به تاسو پیژنئ د هغوی زه د دې آیډیا ډېر زیات معترف وم چې هغوی به وی چې ګوره په خیبر پښتونخوا کې 40 یا 15 استورغر سره ضلعې دي د دې ضلعو د مشران دي کینی او دوی دې یو 3 یا 4 ضلعې ټارګټ کړي چې په دغه ضلعو کې به مونږ را روان 15 کاله ډیولپمنټ ورکس کوو. هغې کې به زر تر زر هغې ته فل فنډز میلاو شي زر تر زر او پکې ډیولپمنټ سو شي. یو خو زه په دې سټریټیجي نه پوهېږم خان خوړ شورو علای خوړ شورو کورمتنګي شورو منډه تفصیلي انجینرینګ ډیزاین باندې کار شروع شوی دی ګوملزام ډیم جاري په دغه پسې روان یو باشا ډیم پسې روان یو حالانکې 15 کاله کې چې باشا ډیم ته موږ روډ ورسوو نو هم به زموږ ډېره زیاته کامیابي جی بالکل او د 12 سال منصوبه که په دې رفتار په دې کم چې په دې ملک کې منصوبې کېږي نو هغه د 112 سال شي. زه دا وایم چې یو څو منصوبې ولې نه سپیسیفاید کوي چې هغه منصوبو طرف ته زیاده سے زیاده فنډز ډایرکټ کی او هغه زر تر زره مکمل کی. خیبر پښتونخوا حکومت یا وفاقي حکومت چرې هم داسې نشي کولی چې دوی مکمل فنډ وړو پراجیکټونه پکې حساب نه دي خو چې لږ داسې یا مټلتان پراجیکټ شو چې لږ بلیونز خبرې پکې چرې هم داسې نشي کولی. تاسو وګورئ خالد صاحب که په تربیلا ډیم کې ایک فورت ایکسټینشن دی د دې دپاره هم د بهر نه پیسې راځي که ملکنډ دی نو هغې دپاره فرانس اوس زما سونه خیال دی 26.8 میلیون یورو اعلان کړی دی. نو بهر ملکی طاقتونه ستا ته په انرژي سیکټر کې بالکل مکمل کوآپریشن کی یعنی د پاک امریکې ترمنځ چې کوم سټریټیجک ډایلاګ دی په کې یو سبسټنشل یو مضبوط پارت دا هم ده چې د دوانو لخوا چې کوم ټیکنیکل ایکسپرټ دی د انرژي هغوی په بار 4 میټینګ شوي دي په 4 کې دوی دا خبره ډسکس کړې ده چې امریکا به د پاکستان هایډل انرژي چې کوم ده دې سیکټر کې به کار کوي انویسټمنټ کوي. نو زه وایم چې هغه طاقتونه هم تا سره کار کوي نو د هغې باوجود تاسو ولې لیټ کېږئ یعنې مثال کې طور پر مونږ وایو چې 4000 میګا واټه زموږ بجلي کمه ده 4000 میګا واټه نو هم دا ټول پراجیکټونه ځان ته مخې ته ایښي چې دا به څنګه کوو دا به څنګه کوو. ورلډ بینک ته اوس مونږ سوري ایشین ډیولپمنټ بینک ته مونږ په دې کم یو ډیم دی کورمتنګي ډیم کې مونږه ریفر شوي چې به یې موږ اوس فنډ راکړي چې دا مونږ سر ته ورسو خو بهرحال هغوی خو موږ له به سټیپ بای سټیپ فنډونه راکړي داسې خو ممکن نه ده چې په یو ځای راکړي